أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سورة المائدہ 19 نمبر آیت. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر زمن یبین لکم چې بیانای تاسو ته علی فترة من الرسل سره د کټ کېدلو د سلسلې د پیغمبرانو ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر د دې لپاره چې تاسو ونه وایئ چې موږ ته نو راغلی زیری ورکوونکی او یاره ورکوونکی. ندی حاصل دا دی اهل کتاب دا الله تعالی وایي تاسو زما پیغمبر درغلی دی او دغه پیغمبر د نبیانو د سلسلې د کټ کېدلو نه وروسته راغلی دی چې کوم وخت انبیاو سلسله کټ شو او کافي زمانہ پکې تېره شو. علماو لیکلي دي چې موسی علیه السلام چې کله وفات شو تقریبا د هغې نه 1000 کاله وروسته عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. خو په دې 1000 کاله کې دننه یوازې 1000 پیغمبران په بني اسرائیلو کې راغلي دي د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې. بیا چې کله عیسی علیه السلام وفات شو، عیسی علیه السلام اسمانونو ته لاړو، دنیا نه واسطه کټ شوه، د هغې نه وروسته تقریبا 600 کاله وروسته نبی علیه السلام راغی. خو د 600 کاله منځ کې پیغمبران بالکل راغلي نه وو، د پیغمبرانو سلسله کټ. نو ګویا چې دو خبرو ته اشاره شوله. یو دا ده چې د انبیاو سلسله کټ شو ډېر زمانه او د سلسلې د کټ کېدو نه بعد چې دا پیغمبر راغی نو بیخي د موقع په مناسبت باندې راتللی انتهایی ضروري و. دویمه دا ده چې الله تعالی وایي رسولنا دا زمونږ پیغمبر دی او د زمونږ پیغمبر سره د نبی علیه السلام عظمت معلومیږي چې الله تعالی ورته خپل پیغمبر ویلی دی. نو الله تعالی وایي اهل کتاب یقینا راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږ یبین لکم چې بیانای تاسو ته علی فترة من الرسل سره د کټ کېدلو د سلسلې د پیغمبرانو ان تقولوا چې تاسو ونه وایئ ما جاءنا من بشیر چې موږ ته نو راغلی زیری ورکوونکی ولا نذیر او نه یره ورکوونکی. نو په دې زمانه کې پیغمبران نو راغلي اگر چې تورات او انجیل موجود خو تورات او انجیل په اصلي نقشه کې موجود نه وو، تحریف شوي کتابونه نو د هغې وجود او نشواله دوانه یو شان کې څه فائدې نه و. اگر چې امام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی چې په دې زمانه کې د انجیل شریف اصلي نسخې هم ځای په ځای باندې پیدا کېدلې، خو شان نادر پیدا کېدې، اکثر چا سره نه وي او چا دا پہچان هم نشه کولی چې په دې کې هغه اصلي کم یو دی او هغه تحریف شوی بدل شوی کم یو دی، اعتماد پکې پاتې نه و. اوس دې ځای کې دا مسله شو چې کله عیسی علیه السلام اسمانونو ته لاړو او د نبی علیه السلام د راتلو پورې د پیغمبر کېدو پورې 600 کاله تېر شو. په دې ټیم کې صحیح کتاب چاته برابرېده نه، پیدا کېده نه. اوس دې ټیم کې خلک په څه شي باندې مکلف، څه به یې کولی، په څه باندې به عمل کولی. دې منځ کې چې کوم انسانان تېر شوي دي آیا د هغوی د څه ذمهوارۍ وي او دغه خلک به جنت ته ځي که جهنم ته به ځي، دا یو مستقیله مسله شوله. نو په دې باره کې د اکثرو علماو رایې دا ده چې کله آسماني کتابونه په اصلي نقشه کې پیدا نه شو نو امت او انسانان په دې خبره باندې مکلف وو چې د الله تعالی وحدانیت به مني. توحید باندې بیا هم مکلف دي ځکه چې په توحید کې نقل ته ضرورت نشته، د انسان عقل د دې لپاره کافي کېږي چې د الله تعالی وحدانیت معلوم کړي. نو چې کله په توحید باندې دې مکلف وو نو چې دې ټیم کې دوی شرک نه کړی او آسماني کتابونو ته ځان منسوب کړی، که تورات ته منسوب دي که انجیل ته منسوب دي، اگر چې هغه تحریف شوی کتاب هم دی اصلي نقشه کې نه دی، بیا هم د خلک په الله تعالی جنت ته بوځي. خو چې د آسماني کتابونو نه مکمل باغیان سریبو د وجود نه مني، نه تورات مني نه انجیل، اگر چې تحریف شوی ته نه ګوري خو بس مني نه، او یا دا موحد نه دی، مشرک دی، دا کس په جهنم ته ځي په دې ټیم کې. دا تفصیلات معارف القرآن ذکر کړي دي او دا جمهور علما اکثر علما رایې ده هم دغه شانته کې ده چې دا به جنت ته ځي، خو شرط دې معنی چې دا مشرکان شوي نه. والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی.
هر څه باندې قدرت لري نو بدی وجه باندې پیغمبرانو سلسله د کټ کېدو نه وروسته ته پیغمبر پر علیګل باندې هم قدرت لري نو راوی لګو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ په هغه واقع چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم اذکروا اے قوم یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم بتا سبحان. دا اوس د مخکینی احکام او د مخکینی مسلو وضاحت. مخکې تاسو واورېدل چې يهوديان د خپل وعده بیخي پابند نو د وعده سره هیڅ تعلق هم نه او دویم آسمانی احکام به پټول خودل بینه اکثر به دا کار کاو. اوس به دغه خبره باندې چې دوی د وعده پابند نه دي د موسی علیه السلام تاریخي واقعیا به معنی ثبوت به تور باندې پیش کیږي چې په دې واقعه کې بنی اسرائیل څومره زیاتې کړي دي او د خپل وعده څومره مخالفت کړي دي. الله تعالی و اذ قال موسی په هغه وخت چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته چې هغه بنی اسرائیل یا قوم اذکروا اے قوم یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم بتاسو باندې. دا خبره ته بتاور تمهید وکړل په هغه وخت چې تر جهاد حکم شوی د جینیل نه الله تعالی پوری استل پیراون غرق شو او الله تعالی د مصر خاور چې هم د بنی اسرائیل ته وسپارل چې تاسو شول بده کې ځان ژوند تیروي. دا الله تعالی د مزید او احسانات او اراده دا و چې دوی په شام باندې حمله وکړي. په شام کې د جبابره او کافرانو حکومت دی هغه هم نسکور کې د شام بهترین علاقه هم بنی اسرائیل ته بلاس باندې ورشي. د بنی اسرائیل نه د خپل پیغمبرانو په ذریعہ باندې دا اقرار بیا بیا خستلې شوی چې کله تاسو د آسماني دین راشي د الله تعالی پیغمبر تاسو راشي تاسو به د آسماني کتاب منه د پیغمبر باندې به ایمان راوړی او د هغه مرسته وکوي. دا ټول بنی اسرائیل نه د اقرار خستلې شوی. همدغه شان د موسی علیه السلام بارک هم دغه حکم شو. نو موسی علیه السلام چې کله دوی تراغه تورات یې پیش کو دغه نورسته د جینیل د رینیر واقعه بګراله بیا آسماني کتاب د دې ملاو شو او دا غي نورسته د الله تعالی اراده دا و چې دوی تر شام زمکه حواله کې د جهاد په ذریعہ باندې نو دوی د عین موقع کې د جهاد نه انکار وکړ. د موسی علیه السلام د مرستې نه انکار وکړ. نور ځکه کې دا مضمون په وضاحت سره راشي چې کله د جهاد حکم راغی او دوی خروان شوي هم او د کله میدان تحت ورسېدل نو موسی علیه السلام ته ویل چې اذهب انت وربك فقاتلا ته خپل رب ځان سره بوزه او تلار شیخ خپل رب ځان سره بوزه کافرانو سره جنگونه وکړي موږ جنگونه نه یو موږ دې ځکه کیږي چرته هم نه. الله تعالی په میدان تحت کې بدی باندې عذاب راوستو او په میدان تحت کې بدی باندې داسې عذاب و چې نه د چا دیوال چا پر کړي او نه ول لاسونه تړلې خو دې د میدان تحت نه وته نشو. د سحر نه د ماخام پورې سفر وکړو دغه علاقې نه وته په نیت باندې خو چې کله ماخام شو دی وکتل نو په هغه ځکه بناس چې کوم ځګین نه روان شي بالکل سفر فائدہ نه کوله. په دې زمانہ کې په دې غون وخت کې بدی کې صلیخ کاله په میدان تحت کې تیر کړل د میدان تحت نه وته نشو. په دغه زمانہ کې هارون علیه السلام الله وفات کو دغلت کې وفات شو. موسی علیه السلام هم وفات شو او دوی لا پساو دي. دا غي نه بعد ته الله تعالی یو بل پیغمبر راولېږي د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نورست او دا غي په لاس باندې بیا ورسته جنگونه او جهادونه شوي دي بیا شام د دوی په لاسونو باندې نیولې شوي دي. خو به هر حال باندې بده ځکه کې هغه واقعیا ذکر کیږي چې د خپل پیغمبر د مرستې کول وعده د اخستل شو او بیا د عین مقابله په ټیم کې د سامان وګرځاو او مقابله ته نتلو. نو اداره دی مستقیل عادت د جواد د وعده مخالف دي وعده پابند نه دي وعده ماتون کې خلک. نو موسی علیه السلام د جهاد مخ کې دوی ته یو واز نصیحت وکړو او دای ورته ویل چې یاد کې نعمت د الله تعالی پتا سو باندې اذ جعل فیکم انبیاء په هغه وخت چې ویګړ زبر پتا سو کې پیغمبران د ابراهیم علیه السلام نه راونی ساده موسی علیه السلام زمانه پوری بدوی کې ډیر پیغمبران بنی اسرائیل کې تیر شوي دي. وجعلکم ګرځول یوي تاسو ملوکن بادشاہان. ملوک په معنا د اختیارمن سره دی. نو بنی اسرائیل ته الله تعالی د مصر د خاور اختیار ورکړی چې تاسو خاور ته پته کې تاسو اوسېږئ او دا تاسو ملک ته. د ځینې علماو رایې دا ده چې ملوکن په معنا د آزاد سره دی چې الله تعالی وګرځولې تاسو ملوکن آزاد د خپل ځمکو مالکان د خپل کورونو مالکان د خپل بچو مالکان اگر چې دینه مخکې دوی د پیراون غلامانو د هیڅ مالکان نه د خپل کور او د خپل زنانه او د خپل بچو مالکان نه هغه من پیراون خپل بیګارونه کول خپل خدمتونه به کول د دې به اختیار نه غلامانو
الله تعالی په دې من رحم وکړو دوی اختیارمن جوړلو او دار سره دوی خپل شو امې کورونه خپل شو امې بچی خپل شو امې خپل مالونه زنانو کې هم اختیار پیدا شو هغه خپل شو او تاسو الله تعالی اختیارمن ګرځولې دا اختیارمن یا رزمکه یا مصر د زمکه مالک اختیار مالکان دا معنی هم بده وجه معنی کو چې ملوکان دا جمع د ملک ته بادشاہ ته ویل کیږي او د بنی اسرائیل ټول بادشاہان خو نو پدې کې به یو څو کسان بادشاہان تیر شوی ټول بادشاہان نو بده وجه معنی ملوکان په معنا د اختیارمن یا په معنا د آزاد سره چې دا د ملک خپل معنا د ذات لغوي معنا دی هغه معنا سره موږ ذکر ځینې علماء معنا دا کوي چې ملوکان په معنا د اختیارمن سره او ځینې خلکو معنا دا کوي چې ملوکان په معنا د آزاد سره که آزاد معنا شنو بیا دا چې خپل بچو زنانه او د خپل اهل عیال مالکان شوي آزاد خلک د چا غلامان نه اګه معنا د اختیار سره شنو بیا د مصر زمکه اختیارمن تاسو او فرعون لاړ غرق شو وآتاکم ما لم یؤتا او درې ک تاسو ته هغه ستو چې نه ورکړي احدن هیڅ یو کس من العالمین د مخلوقاتنا تاسو د صدر کړي د هغه نور مخلوقاتونه نه دي ورکړي دا کوم څه چې ورکړي د څه شي نه دي نو دا هغه احسانات چې الله تعالی بنی اسرائیل باندې کړي بنی اسرائیل باندې یو احسان داو چې فورا د دشمن الله تعالی هلاک فرعون وګړو شغال تخبل لخر سره او دې ته آزاد ژوند نصیب شو په ټوله دنیا کې دې ته الله تعالی عزت ورکړي دې ته فرعون د غر کېدو په وجه باندې الله تعالی دې لغړ عزت ورکړي چې دا داسې نیکان خلک دي چې دشمنان الله تعالی په بو کې منډلې دي غر کړي دي لہذا د بنی اسرائیل سره پنځه نه وځي دغه شان په اسمانونو کې چې بکله بنی اسرائیل په بکله خوره کې سفر کاو نو بره په اسمان کې بدی بس بوريز ګرځیدل چې کار مپی نه سورې پیش ګرمي نه کی د اسمان نه بر تیار خوراکونه راتلل چې مخکې داغي باس بس د بقره کې تر شوی د ایمان او صلوات ول راتل هغه به خړل دغه شان یو ګټه موسی علی السلام په امسا باندې وهله دغه نه دولس چني راوتلی روان دریاب ودرې د بغل کې دولس لارې جوړې شولې د دسې احسانات چې الله تعالی په اچا باندې هم دا کړی نو صرف بنی اسرائیل باندې کړی نو موسی علیہ السلام تر هغه تذکرہ وکړه چې دومره لوی احسانات باندې الله تعالی کړی دي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ای زما قوم داخل شي هغه زمګي د هغه مقدس زمګه ده پاک زمګه ده التي كتب الله لكم هغه چې الله مقرر کړل لستاسو لپاره یا شام ته داخل شي به شام باندې حمله وکړي د شام په دارالحکومت کې دارالخلافه کې د کافرانو غټ مرکز وغه ته به جبابره ویل ډیر لوی لوی خلکو کافرانو او دغه علاقه دوی نیولې و د مسلمانانو نه نیولې و نور تاریخونو او روایتو کې دي چې دا په دوی په زور باندې ضبط کړي و او دغه علاقه کې داخل شي د الله تعالی اراده دا و چې د بنی اسرائیل په لاس باندې غزمه بیرته آزاد کړي او د شام دغه بهترین ځمکه مسلمانانو په لاس باندې ورشي د شام معدنیات د هغې زراعت د هغې موسم د هغې هر څه ډېر عجیبه او ډېر ناشنا دي چا چې د هغه خلکو سره لیدل کاتل کړي تاریخ مطالعه کړی هغوی ته پته ده چې په شام کې څه شیونه کېږي او د شام خلکو ژوند څنګه دی دا ډېره بهترینه ځمکه ده نو موسی علیه السلام ورته وویل چې دې ځمکې ته داخل شي او الله تعالی د ستاسو دپاره مقرر کړل د کافرانو نه اخلي تاسو ته حواله کوي ولا ترتدوا على ادباركم تاسو باندې راګرځي نه را واپس کیږي په خپل شاګانو باندې بیرته را واپس کیږي نه به دشمن به حمله کوي که تاسو بشار اوګرځي د پتن قالب خاص سرین تاسو بشي تاوانیان تاوان تاسو د دنیا کې به هم د شام زمکه تاسو لاس ترانه شي خساره بشي او دویم تاوان دا چې د فرض عین جهاد دی ردینه منکر دل کفر دی او پر او تر کې ګناه ده لہذا کہ انکار دو کافران بشي او کته شم پرې خو دو ګناګار بشي ګناي کبیره مرتکبین بشي الله تعالی هم جهنم ته واچي نو دا دوه خبر تاسو د پاره خساره ده چې واپس نشي بس